اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا سیرت پا بابلا مناسو خبری طریقہ او دنن موضوع دے دا قبولیت دعا ماسرہ پا دی خبر اترو کے شریک ملما محترم محمد رفیع شہزادہ صاحب او دویم ملما عنایت اللہ صاحب دے او دا دې سلسله زموږ دویم قسط دی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعاګانو د قبولیت مختلف واقعات په تیر قسط کې بیان کړیو رسول الله صلی الله علیه وسلم با د یو خبرې د پاره یا دعا د پاره لکه جوش چې پیدا شي انسان کې دا شنه د جوش موقع به هم لټوله چیرې یو جوش را پیدا شي او هغه جوش په وجه باندې انسان کوم بیا دعا کوي نه الله تعالی قبلای انسان یو دردېدلې دعا کوي کنه چې زړه او دردېږي سړی نو هغه د وجه رسول الله صلی الله علیه وسلم با دعاګانې کولی لکه په هغه کې راځي په قران شریف کې واقع راځي چې حضرت زکریا علیه السلام چې د حضرت مریم علیه السلام چې کوم مور و دغه د مریم علیه السلام دغه تراله وکړه چې د موسم خونه د میوه خو میوه هغه څخه په محراب کې پرتی دي نو د سحریان شو چې نه به موسمه میوه څنګه دي څخه پرته نغې نه تاسو دا کم ځای نه دی دا زما د رب ته طرف دی چې مال خدای پاک را کړی نو دا چې نه دغه پدره کې یو جوش پیدا شو هغه دعا کړه او هغه دعا الله تعالی قبول کړه او د حضرت زکریا علیه السلام له بیا د یحیی علیه السلام په شکل کې یو اولاد ورکړه چې عمر هم د دې دغه اولاد دغه نه وتل خو بیا هم الله تعالی اولاد ورکړه دغه شان زمونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه خو د داوی د نبوت نه وړاندې او رستو هم ناستا پاستا تګ را تګ هر وخت هر ساعت هر غړی رسول الله سم دعاګانې کړي یو موقع هم داسې نه چې رسول الله سلام بغیر دعا پرې خو دي او د مسلمانانو سخت حالات چې کله غي او قتل نو ډیر په درد دل دغه باندې دعا وکړه چې الله دا وخت اسلام په کمزوري حالت کې د مسلمانانو ته تکلیف ته نو د مکی په سردارانو کې چې کوم د زورور سردارانو عمر بن هشام چې معروف په ابو جهل او دویم عمر بن الخطاب وی الله په دې دوه عمرانو کې یو عمر را راکې او داسې دردېدل دوا وکړه چې الله تعالی هغه دوا واوریدله او تاریخ کې واقع راځي چې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ چې کوم مرض باندې دوا شو نغینه په بل ورځ باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم د وجلو په تکل کې وته او دا اراده وکړه چې هغه دې د مسلمان د نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې دا به ختم کو نو دا جګړه به ختم شي نو هغه جګړه ختمولو په چکر کې هغه د تورا راوستا او بغیر د تیکی نه روان شو چې روان شو نو لاره کې ولا یو کس مخې لورغه چې هغه مسلمان شو نغه ورته چې څنګه چل دی عمر کوم په روانه تور د لاس کې هغه سره ډیر په غضبناک حالت کې رواني نغه ورته فرمایل چې زم چې نن دا مسله خلق کوم هغه ورته کوم مسله حل کې دا محمد صلی الله علیه وسلم چې نن زه وجنم چې دا مسله ختم شي نغه ورته چې تخپل کور ته خلاص شه د خور د مسلمانانه شوی دا اوخه د مسلمان شه ته د بل وجلو په تکل کې د ډیر په غوسه کې خپل خور کړل وری وټکو هغه چې आवाज ورې چې عمر راغلی نو فورا چې کوم هغه ور څخه راغلی او صحابي ورته تلاوت د قران کریم خولو د پاره هغه خو پټکو چې هغه پټکو نه غیر پس خپل شي دای ورته ورکولا کو چې ورکولا کو نه تک سره تاسو ساو دونه راتل تاسو سوال او ورسره په اوخي باندې را باندې کړل چې هغه باندې والی شروع کړل د خور ترمنځ چې خور منځ شو خپل خاون بچکول لپاره میړه بچکول لپاره نغي باندې غزار په سر شو دغه ویني را روانه شو دغه د کده وی چې را غلطي احساس ورته شو چې خو مې زیاته وکړه کیناسه وینه ماته خو تاسو وی نو دې خور ته چې په یو شرط اول ته ولامبه صفه سترشه بیا راشه بیا ته خبره کو نو د لامبلو نه مراد یو دا مو مقصد دا چې غوسه کوم ورغله دا هم لګیا خشي ساړه شي نو چې هغه وخت غوسه ساړه شو بهر وی لامبل کیناسه نبی ورته چې موږ دا قرآن شریف تلاوت کو
هغه صحابي راوته په منډه باندې هغه ورته تلاوت وخیلو چې دا موږ دا تلاوت کولو نو د بیا چې هغه خو په زړه باندې اثر وشو چې په زړه اثر وشو نو هغه صحابي ورته وایي چې ای عمره پرون ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په دعا کتلې وغه دا دعا کوله چې الله دو عمرانو کې عمر بن هشام کې عمر بن خطاب کې یو سړی مال راکې چې مسلمانانو په قوت مضبوط شي امټي مضبوط شي نو ما تخکاری داسې چې هغه دعا قبول شو نو ورته رسول الله صلی الله علیه وسلم چرته نو ورته چې دار ارقم کړي ده دغه ځنه تور هغه سره دار ارقم تر رسید دار ارقم ته چې ورټه کوي بیا نو صحابي په وخت کې وکړل دروازې نو په ورته لړ یا رسول الله دا شنه دا خو عمر د پلاش کې تور دا وغم دغه بغیر تی کی نو حضرت حمزه رضی الله تعالی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته چې په خوخه راغلی په خره راغلی خوخه اکه په بدر راغلی د په تور باندې وښنو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ور کولا کوي ور کولا کو دې رنو ته را تک سره رسول الله صلی الله علیه وسلم دې لمنو سکینو جکه ول کینو شکینه نو هغه وخت کې د مسلمان شو چې مسلمان شو نو د بیا یو ناره پورته کړه مسلمانانو کنه چې هغه ناره د ورته چې زموږ په خانه کعبه کې مسکو نو ورته چې حالات ټینګ نه زړه سره چا مجال سره چې تاسو ته کوي نو په دی وجه له رسول الله صم فاروق خطاب ورک او بل خبره دا شو چې څو وخت دا خطاب ورکړي نه پس یو ناره تکبیر پورته شو او خلکو ته پته ولګي چې دا شری عمر فاروق اسلام قبول کو نو دا جوش هو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د دعا په ذریعہ باندې پیدا کو او په هغه په ذریعہ باندې الله تعالی عمر بن خطاب مسلمان کو او هغه مسلمان شو او مضبوط مسلمان شو دغه سه یو واقعیا په حدیثونو کې راغلی دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خپل قوم ډېر درد و چې زما قوم ما خبره نه مانی او ما ته وګنل ساتي ډېر دعاونه وکړي چې خدایا دا قریش چې نافرمانیو کې ډېر زیات شوی دي دوی ته څنګه هدایت ورکا اور ما ته یو داسې نشان راکا چې هغه نشان یو ګوري او خدای ته دوی اور هغه نشان لا هغه یو مثال ورکړه چې څنګه حضرت یوسف علیه السلام ته د قحط نشان ملاو شوی او هغه ورونو او هغه قوم ته داسې یو نشان ما ته راکا نو خدای تعالی غوي دعا اوریدله اور هغه قوم باندې دا یو قسم بد دعا نه وا دا یو قسم هغه هدایت دا پاره دعا وا چې خدای دوی ته هدایت ورکا هلاک نشي په گمراهۍ کې نو بیا خدای تعالی هغه باندې قحط راوړو او قحط نه چې تنگ شول نو بیا ابو سفیان لاړو رسول الله ته صلی الله علیه وسلم ته او درخواست وکړه چې اے محمد هغه وخت د مسلمان شوه نو ابو سفیان سردار د قریش خو مسلمان شوه نو چې تاسو دا دعا وکړئ چې دا قوم تاسو د قحط نه بچ شي او د عذاب چې د خلق الوګي مري زناور مري او ډیره سخت ورځ دي رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه ته احساس ورکولو د پاره داوي چې ته ډیر غیرتمند او دلیر سړی او د باوجود چې ټول دا قریش دي دا نافرمانیو کې دورا زیات چې بیا هم ته دعا ته راغلی نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم انکار یې ونه کړو هغه له دعا وکړه او چې دعا وکړه بارونه شروع شول او دورا بارونه شروع چې حالات ٹھیک شول او بیا سور پودا پس بیا ابو سفیان راغی اوس دی هغه جی دا حالات د چې دورا بارونه وشه اوس بیا په دې باران تباہی باندې جناور مری او لارې باندې شوی دي او بد حالات دي نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم بیا دعا وکړه غیتا بیا هغه باران بند شو او حالات ٹھیک شول خو دې باوجود افسوس د په قریش باندې چې هغه ونه منله او هغه سه مخالفت کې تیز شو هغه سه مخالفت یو ورځ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنها د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم نه پوښتنه وکړه یا رسول الله تا باندې ډېر تکلیفونه راغلي او ټول ژوند کې تا بیخي ډېرې سختۍ تېرې کړي لکه چې په احد د جنگ په ورځ باندې چې د زخمونه در باندې راغلل او د مسلمانان دوغونه شهیدان زخمونه مبارک شهید شو په زخمونه په مخ باندې زخمونه ولګېدل
نور مسلمانان دونه هلته نقصان یې ولید نو لیکن بیا هم ته په خپله ووایه چې ستا کوم وخت تر ټولو زیات محسوس کړی درد محسوس کړی او تر ټولو زیات رنجیده شوی نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې دا هغه ورځ و چې د مکې د خلکو د انکار نه د کفر نه او د دوی د ازارولو نه او په مسلمانانو باندې ظلم نه زه دونه تنګ شو چې آخر ما قصد وکړو چې زه طایف ته ورسم او هغوی ته د حق پیغام ورسوم نو هغه و چې زه روان شوم او طایف ته ولاړم او هلته طایف سردار عبدیا لیل ته ورغلم او د حق پیغام هغه ته ورکړم او د هغه نه ما کومک وغوښته د پیغام رسولو دپاره او د هغې نه لیکن هغه انکار هغه انکار وکړو او څه لوفر خلک راپسې کړل چې هغوی کاڼو نه په کاڼو زه ویشتم او برابر زه چې تلم او هغوی دوغونه کاڼې راباندې وار کړی چې آخر زه په وینې شوم او وینې زما د پښو نه خونه پاڼې ټولې ډکې شوې نو هغه ورځ چې زما د ژوند د هغه سختترین د تکلیف ورځ ګڼم نو د هغې په نتیجه کې ما د زړه نه داسې په جوش دعا ووته د خدای تعالی په حضور یا خداونده آخر تر کله پورې به دغه د دشمنانو د دغو کافرانو دغه کې ما پرېږدې د هغوی په ظلمونو ته ما پرېږدې دا کله به او که چیرې ستا دغه کې رضایي نو صحیح ده زه راضي یم ته ما دغسې ما سره سلوک وکړه لیکن زه چې ډېر بیریږم د دغې خبرې نه چې ته راڅخه ناراضه نه شي چې ته نه ناراضېږې نو د نور زه د هېڅ شي پروا نه لرم دا وخت کې دی چې دا تکلیف برداشت کولو که نه دا یو تاریخ کې یو ډېره داسې واقعه ده چې دردېدلې واقعه ده چې لوفر کسان دي ورپسې په کاڼي ولي زخمي کېږي چې د درد نه کیني نو په ترخ کې ولا لاس ورکړي بیا یې اوچت کړي بیا یې ولي ډېر د سختۍ وخت دی یوازې او ورسره حضرت زید بن حارثه رضی الله تعالی عنه هغه چې هغه یو ماشوم هغه وړوکی هلک هغه چېرته بچ کولی شو تکلیف وکړه نه هغه کوشش چې څومره دغه نه کېده هغه بچ کولو کوشش خو نه کېده نو رسول الله صلی فرمایي چې قرن ثعلب دغه ځای ته موږ چې راورسېدو نو ثعلب ځای ته چې راورسېدو هغه ځای کې وایي زما وارخطا شوم دعا یې کړې ده دغه ځای کې هغه هم راځي یو باغ راځي د انګورو چې د عتبه او د شیبه باغ و دا د مشرکینو سردارانو خدای پاک دې ځای کې د دوی په زړه کې ورته نرمي پیدا کړې ده باغ ته ننوتي رسول الله صم تشریف وړو نو دوی چوري چې د هوټل په تکلیف کې نو خپل نوکر یې راوغوښته غلام عداس نامه یې وه یا عداس دا په هغه کې په مجمع کې ولا کجوري هغه اوس انګور اوسه هغه ول انګور راړل رسول الله صلی الله علیه وسلم وګوره دا داسې موقع چې دردل موقع وه په دا وخت کې رسول الله صلی دعا کوي قوم دپاره هغه انګور یې خوړل په هغه باندې شو عداس ته تبلیغ هم وکړو چې صورت کېدی شو هغې نه پس وایي حضرت جبریل امین وله راغی ورته چې زه خدای پاک رالیږلی ما او ما سره یې ملائکة الجبل رالیږلې غرونو فرښته رالیږلې ده او دا حکم یې کړی دی چې که تاسو غواړئ نو دا غرونه به پرې راپورته کړو تر منځه به دا د طایف قوم وموږو که نه او چې دا ومږلی شي لکه میده یې کړو چې نوم و نشان یې روک شي نو که زما غوندې کمزوری کس هغه خو چې بلکل
چپریږي نه دي هغه خو رحمت للعالمین رحمت للعالمین هغه ورته چې نه هیڅ کله هم داسې ونه کوي دا هغه قوم دي چې دې کې بار رستو خلق مسلمانان کیږي او بیا دعا کوي چې اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون چې اذا الله تعالی زما خدایا دې قوم له هدایت ورکړي دې نه پويږي نو هغه سخته کې هم د دې قوم د پاره بد دوا نه کړي او دوا کړو بلکې تاسو کو ګوري کنه موږ د موجوده دور کې چې معمولی غونډه کې سختي شنو علماء کرام را پاسي او د سختي نه کار اخلي لکه نن سبا حالات چې موږ په سترګو وینو دا د سختي د رسول الله صلی الله دومره سختي نه کړي د رحمت ته کار اخلي او هغه رحمت چې راغلی د وجه اسلام د دنیا تر کنجو پورې رسیدلی یعنی دا ګران کارو ډیر بیا په دغه وخت کې هم چې مکه فتح کیږي نو دا وخت کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم له پوره قوت او طاقت ورکړی دی لسره لخر دی مکه فتح شو غوښتل نو طائف لوټي کول شو خو نه لا تسریب علیکم بالکل هغه طائف قصانه مبخل هغه باندې او بیا چې طائف طرف ته دی تلی نو هغه کې د طائف په خپل قلا کې بند شوی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم تبلیغ باندې تل خو چې وجلو له خنو تل دی نو هغه ځان په قلا کې بند ک او په دی باندې د خوشو باران شروع کو چې کله چې خوشو باران جو شروع شو نو صحابيان و چې موږ ډیر سخت تکلیف کیو ولې چې موږ په کولاو ډاګه کې پروت هغه په قلا کې نو رسول الله صلی الله علیه وسلم تکینا چې یا رسول الله موږ خو وجلو په موږ د غوښو باران دی د لپاره بددعا کو چې خدای پاک دا قوم تباہ کړي نو دا وخت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم چې اللهم اهد سقيفا چې الله تعالی دې بنو سقيف لا یا سقيف تعالی کې د خلکو له هدایت ورکړي تباہ کوي ما نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته هم دعا کړې دا او بیا روسه په نهمه هجری کې دا پورا قوم مدینه ته راغی او د اسلام قبول کو او مسلمانان شو یعنی هغه دعا چې طائف ته میدان نه شروع شوی و د تکلیف نه هغه تر اخره پر رسول الله صلی الله علیه وسلم کولا او هغه قوم ټول مسلمان شو او دغه شان الله تعالی غیله هدایت ورک نو دعا د په لکه حضرت مسیح رسول الله واقعا موږ تیر هغه کې بیان کړو چې جوش پیدا کول پر د الله تعالی په در کې جړه پکار ده او حضرت مسیح رسول الله فرمایلی چې ګوره د مور په سینه کې هم په ترای پر نه راکوي سو پر ماشوم اون جاړي چې کله هغه او جاړي نو مور را بیدار شي چې راز اوس بنا ماشوم چره بچي مې چره یا بچي مې دا اوګه دا نغیته پای ورکی نو دغه شنه چې الله تعالی نه موږ خپل څنګه وړو نو جوش پیدا کول موږ په کاری چې الله تعالی په در کې وجاړو یو بلا واقعا دغه سه رسول الله صلی الله علیه وسلم قبولیت د دعا چې دوست قبیله سردارو طفیل بن عمر آغا چې مسلمان شو عمر آغا چې مسلمان شو رسول الله په خدمت کې حاضر شو چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم ماته صدا سے نشان راکا چې ځ خپل قبیله ته لاړ شم او تبلیغ وکم اور هغه نشان باندې د خلق ما باندې ما خبره ومني اور تا باندې ایمان راوړي رسول کریم صلی الله علیه وسلم هغه ته دعا وکړه اور هغه دعا قبول شو اور بیا خدای فضل سره هغه خپل مستجاب الدعوات شو او بیا قبیله ته روانو هغه ټنډه باندې یو رڼا ظاهره شو رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا په نتیجه هغه دا وایي چې دا رڼا چې ما قبیله والا خلک به ګوري هغه به وایي چې د دین بدل کړو د وجه نه د مخ چې دا بدل شو او چهره بدلا شو نو هغه بیا خپل دعا وکړه چې یا خدای ماته کوم بل یو نشان راکا چې هغه نشان ځان سراوي سم اور د خلق اسلام ته راغب کم بیا خدای تعالی هغه په لخت باندې رڼا پیدا کړه هغه لخت چې وا مخ کې هغه تدین الله لخت ته راغله هغه لخت چې هغه وخت رڼا ولا خپل قبيله ته لاړو نو هغه دا نشان چې وکاتلو هغه خزا او پلار اور نور رشتہ داران مسلمانان شو اور هغه په اسلام کې داخل شو لیکن نورا قبیله چې واټولا هغه سے مخالفت کاوه هغه بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته حاضر شو چې یا رسول الله ما خبره هغه خلق نه مانی نو تو سه دغه د پاره بدعا وکړه رسول کریم صلی الله علیه وسلم دا وی چې بھئی هغه ته نرمي سره پمینه سره محبت سره پیغام ورکا او دعای ورته وکړه هغه نتیجې کې ته بیا واپس لارو هغه طریقې باندې
چې د حکمت باندې او مینه باندې محبت باندې خلک پوي کړل نو ډېر قبیله ډېر خلک چې هغه مسلمانان شول او تقریبا اتیا کورونا چې هغه اسلام کې داخل شو او خدای فضل سره هغه قبیله کې مسلمانانو ته دا کسان بیا رال مدینه ته په مدینه کې آباد شو ها نو دا د الله تعالی یو خاص قبولیت هغه دوا د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د صحابي حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی الله تعالی عنہ دوا خدای په قبول کړه او دا کسان مسلمانان کړل د دغه دعاګانو نتیجه حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ او د هغه مور هم او د دوی چې حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو نو د خپل مور ته هم تبلیغ وکړ هغه ته هم نصیحت وکړ چې تاسو مسلمان شاده دی خدا سے تعالی دین ده پتا نو هغه ډیره ګستاخی وکړه او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په شان کې نو داغه شی حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ ته ډېر تکلیف ورکړ او دای په ژړا شو او په ژړا دای او راغلو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم خدمت ته یا رسول الله ته زما د مور دپاره دعا وکړه چې الله دې ته هدایت نو په هماغه وخت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دعا ورته ورکړه یا الله د ابو هريره مور هدایت وکړه او دای چې بیرته راوګرځېدو کور ته راغی نو ګوري چې یو لوی انقلاب پیښ شوی دی د هغې د مور رویه بالکل بدله شوې ده او هغه چې ابو هريره ولیده نو لا اله الا الله محمد رسول الله هغه چې کور ته راغی که نه نو ور بند و د ور ټکو نو هغې ورته دننه اواز وکړو چې صبر وکړه درته کولومه نو د بیا ور ټکو لکه ورته تسله کړو نه کې صبر وکړه که نه چې ویې کتل هغه چې لږ صبر وکړو هغه دروازه خلاصه شوه نو هغې ورته چې ما لامبل راوتمه اوس تا ته ور خلا کړو کلمه ښیه چې زه اوس کلمه ووایم نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم دوا ټک خدای پاک ورکړه که نه چې هغه کور ته رسېدو سره هغې اسلام قبول کړو دا د حضرت ابو هريره او د حضرت ابو هريره هغه صحابي د رسول الله چې کله د رسول الله صلی الله علیه وسلم د وفات نه 2 کاله مخکې مسلمان شوی دی دا نه چې د ډېره موده تېره کړه خو لږ وخت داسې د رسول الله صلی الله علیه وسلم په درد کې پروت و په درشل پروت و چې د ټولو نه زیات حدیثونه همدغه صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم بېشکه نو دا بیا دومره خوشحال شو چې بیا د خوشحالي نه اوښتې توی شوې او په هغه حال کې بیرته راغی خوشحالي په حال کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم په خدمت کې یا رسول الله ستاسو دعا ډېر کار کړی دی ډېر ښه در سره کړی دی او زما مور چې دی هغه مسلمانه شوې ده یو واقع د یو یهودي ده چې هغه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم سره ناست و چې هغه وخت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته پرنجی وره نو هغه یرحمک الله دعا وکړه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ورته د هدایت دعا وکړه چې الله تا ته هدایت وکړي یهدیکم الله نو د هغې په نتیجه کې هغه یهودي ته هم ایمان نصیب شو والله مسلمان شو یعنی معمولی غونه کې واقع ده چې سره د پرنجي یا د دوشي په وجه باندې دوا او شو او خدای په قبول کړه او هغه مسلمان شو موږ یو واقعا تاسو کا اجازه راکې دعا قبولې دلو مسیح موعود علیه الصلوۃ والسلام خپل امت لپاره رسول کریم صلی الله علیه وسلم لپاره خپل زمانه کې ډېر دعاګانې او پښتانه خلک چې دومره علم خو نه رالو دا زما پلار به دا خبره کوله چې زمونږ چې استادان وو هغه با دا فکر کې وو چې دا رښتینه ده کنه هغوی څه وکړل دا کاغذونو کې نمای ولی کلا
چې رښتون ده که دروغجن ده او هغه پاڼه به جګه کړه هغې باندې رښتون راغلو بیا به پاڼه جګه بیا به رښتونه درې ځل چې داسې وشو هغې چې دا ساړه رښتونه ده موږ په ایمان راوړو دا خو هم خدای تعالی دعاګانو نتیجه ده که بیا یو بله واقعه داسې بزرګ صاحب و یو موږ جماعت کې هغه ډېر مشهور بزرګ و خدای تعالی نه هغې یو کیسه چې یا خدایا دا انسان خو یو ده او نه انسان خو ډېر زیات دی دنیا کې اوس ته یو یې دا څنګه چې انسان ستا په مقابله کې څه حیثیت نشته نو هغې زمانې کې هغې ته خدای خوب کې دا وښیل چې لکه یو ده او بل طرف ته صفر دی دا کمپیوټر طریقې باندې او بل طرف ته چې صفر دی هغې هیڅ حقیقت نشته نو ما په نزدیک انسان مخلوق اس حقیقت نشته تو دعاونه چې کاوی ساړه چې جوش پیدا نشي نو انسان خو به حقیقت ده هغه دعاونو کې اثر اعلی کیږي جبکې جوش پیدا اصل کې انسان خو مخلوق ته او خالق خدای دی بشک نو د خالق په مخ کې د مخلوق خو هیڅ نه چلی ولې چې هغه په لاس کې کنټرول کوي کنټرول دی لپاره حیثیت نشته بالکل رسول الله سلام ګوره دواګانو یو موقع هم نه ضایع کړي ځکه موږ دا واقعه به چې جوش پیدا کولو لپاره چې الله تعالی له هغه غیرت لا یا موږ به ورته چې جوش ورګي چې هغه کس کې دغه په دغه کې هغه چې نرمي پیدا کړي اسلام قبول کړي نو واقعیت دي حتی چې رسول الله سم دوره دواګانې کو کولې او تهجد به کول چې ورځ ورته صحابي چې یا رسول الله تاسو خدای په وړاندې وروسته هر څه معاف کړی دي بیا دومره ځان وجلو ته ساجت دی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې فلا اكون عبدا شکورا چې ولې زړه الله تعالی یو شکر گزار بنده جوړ نشي یعنی دومره او دا دواګانې مسلسل کوي باوجود دغه چې الله تعالی دغه هر دوا قبلې بیا هم مزید دواګانې کوي او مسلسل یو د دواګانو هغه د جنگ په موقع باندې یو ډېر خطرناک وخت وي او بیا په هغه وخت کې چې مسلمانان مکې نه مدینې ته راغلي حالات کمزوري دي ورڅخه د خرڅ خوراک د لپاره خو نشته پیسې نشته نو ورڅخه وسله شته نو په دې کې ور باندې د مشرکانو د مکې نه طرفه یو جنگ مسلط کیږي او هغه جنگ ډېر خطرناک دي چې یو غړ زر کسان دي هغه سره پوره وسله د زری دي هر څه سورلې دي او بل غړ ته صرف 310 کسان هغه څخه وسله نشته دا په جنگ بدر کې او هغه کې تکلیف ته مسلمانانو ته خو بیا هم دي رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه موقع باندې یو دعا کوي دعا چې صفونه جوړ کړل کسان اودرول هغه نه پس بیا راغی خپل خیمه ته او دعا شروع کړه روایتو کې راځي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دومره په درد باندې دعا کوله چې شینه لکه د کټوي چې کوټکیږي دا شنه کوټ کېدل او جړای کول چې الله دا 310 کسان دي دا کنن هلاک شو شهیدان شو نو ستان نام لیوال پاتې څوک پاتې وجه سره وجه دارا چې دا ما کوشش وکړ ستا په باندې فضل باندې دا 300 کسان ما یو موټه کسان پیدا کړ چې ستا وحدانیت په دنیا باندې قائم وو اکنن دا مرشن خو وحدانیت ستا ختم شو ستا خو بنوم اغستون کې په دنیا کې پاتې نشي او دا وینا کوله دواګانې کوله جواب حضرت ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغی شاتنه او یا رسول الله بس کا کړه ستا خو خدای پاک ټول دواګانې قبل نو ته ولې نور دورغه کې فریاد کړه ته بس کا نو کدا هلاک شو ستا نوم نه اغستون کې بس پاتې نشي صحیح نو الله تعالی هغه دوا داسې قبول کړه چې د جنگ بدر د کټولو ټول تنظیم الله تعالی وکړو شګنا علاقه یو غړ ته بل غړ ته خاورو علاقه خټینه باران وشي نشګو علاقه مضبوط شو اچ کم کچا خټه کې ولاړو او خون خطر دی غړ رسول الله صلی الله علیه وسلم دوانه پس را پاسه نو داسې د شګو لاسه پورته کو ډکه کو او دشمن غړتی وشتله د کې الله تعالی یو تیز سیلې راوستا چې دغه پسترګو کې ټول شي ګلړي اغینا اغی د جنگ قابل پاتې نشو ا دې غړ مسلمانانو چې کله مقابله شروع کړه نو هغه کسانی اغه ماته ورکړي نو دوا جوش داسې رنګ کې هم د دښمن د پاره د ماته د پاره د جنگ کې د خپل مسلمانانو د ګټې د پاره هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا کړې ده
او په دغه موقع باندې او دا ګوره دا جنگ دفاعي جنگونو په دې کې رسول الله صلی الله علیه وسلم زیاتې نه کړې خو چې تر کوره پورې سړی راشي او نه دی پرې په کور کې په عمل باندې بیا واخې تور پورته کول رسول الله صلی الله علیه وسلم ډېر په مجبوري دغه جنگ واقعا جنگ بدر حضرت علی رضی الله تعالی عنہ وايي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول شپه په جاړه دی دعا کوله او تر سحره دعا باندې اختاو او بیا عبد الله بن مسعود وايي چې ما نن پورا داسې څوک سړی انسان نه ده کتلی چې داسې خدای ته رښتینې واسطې ورکوي او دعاونو ته کوي او نتیجه دا وشوه چې حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم چې دعا نه سر اوچت کړو نو هغې مخ باندې یو رڼا وه هغه یو کامیابي رڼا وه خدای تعالی دعاونه منظور کړي وو بیا څه وشو چې حضرت رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل چې ما آغاز یو نه وکتل کم ځای کې چې دوی سرداران به هلاک کیږي او غورځي به مریږي او هغه بلکې رسول الله په کوته کړی چې بالکل دلته بادا خلک د سرداران چې دي هلاک کیږي نو ما د پلان کوي او بیا دا و چې خدای تعالی غزوه احزاب وګوره هغه کې فتح چې دا هغه صرف دعاونو په نتیجه کې شوی ولې چې یو کسان لگ کسانو او مدینہ کې محصور شو او بیا رزق تنګي هم واغی باندې خوراک چخوک شینه هم نو بیا رسول کریم صلی الله علیه وسلم ډېر دعا وکړه چې یا رسول الله څنګه چې تاسو بیان وکړو چې کا خدای دې وخت مونږ ته شکست وشي نو بیا بستانو مخستل والا څوک پاتې دنیا پاتې نشي خدای تعالی خپل فضلونو سره هغه څنګه چې تا ویل چې جی هغه شګه ور پسې والا خدای تعالی یو تیز هوا بر باندې راوړ او هغه سره هغه رڼې او د غاری مرشور چې مرشو هغه دا شای هغه ته یو نحوست خاردلو افراتفری شو اور منډو دړو کې ابو سفیان خپل اوخ ګنډای تاړلې چې واغه سره ور باندې سوار شو هغه کولاوله پر ناجر شو اور داسې افراتفری کې منډه کړه تو خدای تعالی هغه آغی طرف نا شکست اور دوی خلق ہلاک کړل دشمنان اور خدا تعالی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں ته فتح نصیب کړه نو دا خاص یو قبولیت دعا واقعا ده چې حضرت علی رضی الله تعالی عنہ روایت شوی ده بدر په موقع باندې د جنگ بدر نه پاسه احزاب کې دا واقعا چې کېن دا د الله تعالی یو زبردست نه خلګوره دا خلک ور چې مشرک کنا مشرکی خدای باندې هغه ایمان نه لري ظاهري سيزونه نو چې کله هغه په ظاهري سيزونه باندې ایمانی نو چې سیلې رااله ور مړ شو بالکل هغه وچیرا دا خو زمونږ شکست یا زمونږ ماته علامات دي نو هغه نه بیا دوه خپل دوه پردې کړی اپومنټ شو نو په دغه وخت باندې الله تعالی مسلمانانو له بری ورکو او د لېماتي ورکړي بهشک مسلمانانو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم لا اله الا الله وحده وعز جنده ونصر عبده وغلبت على الاحزاب وغلب الاحزاب نو دا دعا چوکړه یعنی کې خدای نه سوا هیڅ معبود نشته او هغه چې هغه خپل غوند ته مسلمانانو ته دا عزت ورکړ او په خپل پر ټول لشکرو باندې غالب شو بغیر د جنگ صحیح په خپل دغه طوفان چې راوستو ور باندې صحیح نو هغه ټول دشمنان چې ټول عربنا ټول شوی لزرا داسې دوغه خطرناک حالات چې مسلمانانو د مدینه لپاره او هغه ټول خدای تعالی داسې په خپل دغه مرضی سره لري کړ بیا دغه سه د خیبر په موقع باندې د غزوه خیبر په موقع باندې کله چې مسلمانانو هغه قلابند شوی د خیبر خلک نه يهوديان او مسلمان او هغه ډېر هغه مضبوط کلی جوړې کړې وې او ډېر الته هغه کامیاب او تجربه کارو د خپل دفاع لپاره نو وبر د شپې تیرې شوې
او هر ورځ جنگ کېدو لیکن کامیاب نه شول. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بیا په دعاونو باندې زور په دعاو زور هغه دعاونه کړل په سجده کې پروتو. نو په هغه وخت د حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ یو دستا واچي هغه د پیرې لپاره ګرځېدو. نو یو یهودي جاسوس ولید او وینیو او رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته راوست. هغه جاسوس چې و هغه ټول حال د رازونه چې و د یهودیانو هغه ورته وویل او دغه هم وویلې چې هغوی ډېر مایوسه شوي دي. اوس یهودیان هم چې دي د هغوی داسې همت پاتې نه دی او هغوی یوه قلعه هم خالي هم کړې ده، یوه قلعه خالي شوې ده. نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بل ورځ حضرت علي دا وویل چې سبا ته زه د اسلام علم چې دی هغه سړي ته ورکوم چې هغه به انشاءالله تعالی فاتح شي، هغه د اسلام دپاره به فتح وګټي. نو هغه چې حضرت علي رضی الله تعالی وبالو هغه وخت کې د هغې سترګې خوږ وې، سترګې خوږې دی، لیکن د حضور په دعا باندې هغه هم ښې شوې، سترګې هم ښې شوې او علم واخیسته او د خدای نوم واخیسته او خیبر یې فتح کړ. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا دعاګانې دومره دا ګوره موږ ته په عام ژوند کې هم رسول الله صلی الله علیه وسلم دا بیان کړي چې کله تاسو ته تکلیف راشي نو 10 چالام کې 2 رکعاته نفل وکړئ، دعا وکړئ، په خپله جبا کې وکړئ، جړا وکړئ، هغه ستاسو تکلیف په لرې شي. نه باباګان کوي، نه زیارتونه کوي، نه ټونې ټوټې کوي، بلکې دا یو ټوټه ده چې کم د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا باندې او دغه په صورت باندې او په سنت باندې عمل وکړي، دعا شروع کړي، الله تعالی هغه قبول کړي. نو د رسول الله صلی الله علیه و سلم د ژوند په دې اړه کې د قبولیت دعا د څو واقعات موږ تاسو په وړاندې کړو او موږ اخر کې دا دعا وکړو چې الله تعالی دې موږ هم دا توفیق راکړي چې موږ هم دغه شان په دعاګانو کې بوخت شو او دعاګانې وکړو او الله تعالی دې زموږ د مسلمانانو د دې دور دعاګانې قبول کړي او اسلام لري بری ورکړي. اخر کې د محترم د محمد رفیق خان صاحب شهزاده او د محترم عنایت الله صاحب شکرګزار یم چې ما سره په دې خبرو اترو کې شریک شو. الله تعالی دې ولې بهترین جزا ورکړي. اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم انک حمید مجید.